موږ مشران سره زه عبدالقادر مروت تاسو په درانه خدمت کې حاضر دغه سلسلې چې موږ تاسو ته هغه خلک تاسو مخ ته راوړو چې کوم د ژوند تجربات نه ډکي او د ژوند ډېرې تیارې او ټیټې کوزلې لیدلي نو دې په سلسلې کې نن موږ سره موجود ده یو مشر زه غواړم چې دا خپل تعارف تاسو سره په خپله وکړي جی تاسو نام څه ده ګل رافدین ګل رافدین صاحب تاسو د کوم کلي اوسېدونکي یو مشه منصور مشه منصور په کومې ضلع کې ده مروت ولکی مروت ګل رافدین صاحب تاسو عمر به څومره وي پنځه باندې اتیا کاله تاسو پنځه باندې اتیا کاله عمر ده تاسو په مشه منصور کلي چې پیدا سلو جی دغه چې پیدایش مسله ده ته که موږ اورېدونکو ته لږ دا ووایي چې یاره تاسو کله د خپلې چې کله هوش سنبال کړئ یعنې په شته او په بد باندې اوس وپوهېدو نو هلته تاسو خواته ګیر چاپېره ماحول څرنګه و د ستر او د کم به څرنګه پېژندګلا او د کور ماحول که په حوالې سره موږ اورېدونکو ته ووایي چې تاسو څو وروڼه او پلار به ما څه کاروبار کوله مخکې داسې خبرې وې چې پښتو وه مشر به و کوم چې هغه به چې څه هډر بېکا واړه به هغه پسې متفق وو بلکې دو کلو چې به درې کلو چې به یو مشر وي هغې نه بعده دغې حد پورې به وو چې که د کوم چې به چا ښځې مثال ورش کاو په کور کې ور به لوبه مواله بیا به هغې چې مېړه ته فریاد وکړي چې دې ووانه بیا به مېړه ورتېره چې لښتې یې جوړوالې بله داسې حساب و چې یو سړي موږ کې یو همسایه ته دوه چاپېړې ورکړې بیا بل تربور پر راغلی بیا هغه تربور ورپاره ووایه چې ته په همسایه باندې هغه کړه د پښتو وخت و مینه داسې شی وه چې مثال چوکونه به وو خلک به ټول یو ځای وو همدردیګانې وې چا خواته به څه شی نه و بل به مثال ورکول یو کوروي چې نونې به ما سره تقسیمولې یوې کوزې چې اوبه به موږ سره تقسیمولې اوبه به وړې سرې کلي کې وې ډېر به په عذابو په مشکو او په هغه به یې راړولې په وښو باندې هغه نه علاوه موږ کې بیا دوره همدردي وه چې هغه به که یوه کوزه وه سره هغه کولې به مې یو وخت ما خواته مېلمانه راغله بیا اوبه نه وې دوره نه وې کور چې ویله چې داڼه په څه شي لمده کړو بیا هغه مثال دالې وښې اوبو ته تللی وې یوه سړي به په اټانۍ باندې ټین ورکاوه بیا ما ورته وویله چې دا ګردۍ روپۍ واخله او ما ته یو ټین راکړه مېلمانه ته ناست دي ده وویله چې ما خو خلکو ته ټپي یوه یوه کوزه ورکمې نو هغه اوبه مې راوړې بنوچیر خواته راغلي وو ملکان وو عزتمن خلک وو پس ما اوبه وڅښې خوراک څه شی و مخکې دیسي چرګې ایو به دغه روشه به مه کوله غلمینې دانې کې نوره داسې څه شی نه ډاسنې وې هلته نه موټر و نه مطلب داسې نه څه شی خبرې وې چې د پښتنوالې مهندوستان و د پښتنوالې خبرې وې پښتو پاره به مثال جنګونه کېده او ګل رافدین صاحب موږ اورېدونکو ته که ته دا ووایې جی چې مخکې خو یقینا چې خلک جاینټ فیملي سیستم یا مشترکه خانداني نظام و تا چې کوم وړوکوالی و هغې کې که موږ اورېدونکو سره ته دا خبره شریکې چې تاسو کوم وړوکوالی تېر تللی په کور چې په هغې کې تا د پلار رویه د تره رویه د کم ستر ادب به څرنګه و هغه داسې ادب و چې پلاره دا خو پرېږده چې مثال کلي چې به کوم مشر و څه هډر بېرته کاو چې پرېږدو دا شاعرانو موږ به په طرف انکار به مه نه کوو باقي ډېرې مینې محبتونه به وې پلارو د میندو د زمنو بلکې تر برو عزیزانو کل کلی به یو ځای په چوک کېناستېدی ومزدک کې بې سره مثال میستوګه وه او ډېر یو به مې امام و ډېر په ښکلې طریقې به اتفاقونه وو نیتونه وو ډېر پښتانه خلک وو هلته مثال څه اټکل داسې دوکې موکې غول خوراک نه و سیخه خبره وه سیخ په خلک هغه کېده د پلارو میندو بچیو به ډېره مینه وه هلته به بچي کم کېده چېرې به شپږو کالو چې یو ښځې یوړی هغه به په ستړی تلې اوس دغسې نه وو لکه دغه انګریزي چرګې چې دي چې داسې ډېرېږي رګۍ په ډکې دي په کراچو بې وخته شپږو میاشتو چې کال چې یوه ورتېله وی چېرې یې واده کړې وه
بیا دې جوړه ناست چې څه شی و بیا چې شپې ملاسه بیا مېړه ته ورتېله وایي تاسو چې په څو میاشتو ښځه کراچۍ ویل چې 12 ویل چې په شپږو میاشتې تر یوسه بیا به منې ویل چې زه مړې بیا خو به په تا په چوکو غږېدایي اوس خبره داسې ده چې یوه غټه کوم ساوڼ نه مې دا کوټاڼی و بیا مړ شو بیا څه کډې بېګوخېل چې وې څه په پلاڼې چې وې بیا هغه بېګوخېل والا هلته سواري نه وه پښو مزل به و قربان بیا کوټنانو 2 کرنجي واخیسته پلاڼې ته لاړه هغه نور خبرې چې ساوڼ به هغه کړو چې ورغله درانې تلي وو ښکار ته ښکار به دو داس لنډو والکاوه ښځې یې ګوجړو چې دي هغه 2 چې ورغلې داسې 12 بجو ټیم و دوب دي چې نو ورته وایي چې خوارې مه شو هغه چیرې دي پلان کې خیل دی ویل یې چا خو ښکار ته تللي دي ویل چې بیا په یوې ښه رالو څه تکلیف ده ویل چې شاوڼ نیکه مړ ده ویل چې غلی سه مخکې ورک شه شاوڼ یې وځو ویل چې خدای وژلی ده ویل چې ګوشي خدای څرنګه وژلی ویل یې چې زومړې رسول الله ورسره ویل چې غلی شه ځمکه شو وځو نه ویل چې زومړې 4 یاران ورسره په ډلې سرکوزی کړی دی ویل چې داسې وایي چې په ډلې سرکوزی کړی دی نو خبره دا ده چې وخته داسې اتفاقونه خوندونه و قربان مسه اوس خو نن سبا اچھا موږ اورېدونکو ته خلیفه صاحب که ته دا ووایې چې تاسو کله ځوانان سلو نو یقینا په علاقې چې یو ځوان چې کوم دي هغه مختلف کارونه هم کوي نو تاسو په ځوانۍ کې کوم کې مطلب روزګار یا کیلونه مو چیرې کړي دي موږ چې ځوانان سلو بیا هغه ځای دا کیلونه وو چې مثال یونډېګانې به کېدې شوقونه به خلکو کول مطلب پهلواني به یې کولې دالې به شوري وې دا مهربان خان نه ده دغه دا یونډو باندې بتر وال پلار غسلی ده پیرنګیانو ته به یونډن روغوښتل بیا به کرسیو چې ناست و بیا به هغه پیرنګیو مخ ته چې یونډن وپرځه بیا به زه ورته ویلی ګوګ بیا به انعام ورته ولیکه بیا په دغه باندې هغه صدای څه خان نه و هسې سړی و نو وخته دا شی وه چې مثال مخکې ټیم کې د تعلیم داسې شوق نه و یا داسې رواج نه و د تعلیم نه تعلیم نه و مثال چیرې به جندې جندې سړي ویلی کل مدرسې چې به 10 لاټک راشي و چیرې هغه تر 4 پورې به چې چا ویلی و هغه به بیا موږ چې تکړه ماستر و دلته یو شیرعلي نامېدی سم نوي کلي کې ملا یې ګروپه وه دا لې وزیر و چې په 6 باندې هغه کوله ماسټري بیا به چا ورتېله پټ شی وایي سرکار په تا باندې مین ده تا ته تنخوا درکوي نو هغه داسې وختونه و چې باید طالبان نه و اوس شاته شکر دی یا خلک پیدا ورکړل یا بېبختي شله اوس ډېر څه طالبان قدم په قدم سکولان شول ښه جواینرو دغسې حالاتو مخکې دي اوس په سالیسۍ طرف ته راځو څرنګه سالیسۍ طرف ته به دې ګل رفیع الدین صاحب موږ اورېدونکو ته که ته دا ووایې چې یقینا چې تا عمر اوس نن سبا پنځه باندې 80 کاله ده نو یقینا تا د ژوند ډېرې ټیټې کوزې کتلې دي او ته دا هم وایې چې یاره زه نن سبا د سالیسۍ کار ما ډېر کړی دی 2 کسانو چې کومه لانجۍ هغې جوړول ما ډېر کړي دي دغې په حوالې سره که موږ اورېدونکو ته ووایې تر اوسه پورې به تا څومره کسان یا څومره فریقان سره جوړ کړي ما مثال سالیسي کوله مخکې به سالیسان کم و چیرې به په علاقې کې 1 لا 2 نو ما دلته یو ځای بلندخیل ورته وایي 2 کسه مړه سوي وو درې باندې 10 کاله دو په جګړې تېر کړي وي 2 ښځینه پکې هغه وې نو هغه فیصله ما مثال ډېره په ښکلې طریقه یې وکړه حساب مه چې سره وکړو 1 فریق مثال 8 لکه روپۍ په خطې نوره هغه فیصله مې په خیر سره وکړه ابا خیر چې علمین شاه نامېده هغه به 3 مړي وکړه نو هغه په 9 لکه باندې ما مثال د 3 کسو فیصله وکړه 15 لکه اور د مړي په یو وخت کې یې پښتنوالې په اصولو باندې مه کوله هغې نه بعده داسې کلی نه ده پاته چې ما مثال د مړه لا د ګوډ فیصله نه ده پکې کړې چې ورخېل چې به مې 12 14 کړي وي
هر کلي چې مثال ښورېدلي وي هله به مثال غوښتو حیا وه خو چې وربلو بیا به هغو مثال داسې نه کول ویله به چې فلانی راغلی زما خیر پاره بیا به کیسې ته غوږ نیولی بلکې کوم لوز به وکړو بیا به هغه په هله داسې نه و نن سبا یې مړ کړي بیا چې برابر شي بیا هغه مړی بیا پسته نه وکړي نو ما په خپل عمر کې مثال ډېرې پیسې مثال تر په سواو مې کړي دي اوس کومې کړو به تر ګڼه اوس لا پکې لګیا یم الله